سورة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اے خلقو اتقوا ربكم ويريقي دخبل ربنا إن زلزلة الساعة شيء عظيم يقنا زلزلة قيامت دير لوي شيوي يوم پاغرز ترونا جيوبيني دي لرا تذهل غافل بشي كل مرضعات هر پیور کون کی مور عما ارضعت دخبل بچینا عما داغی چانا ارضعت چی دا ورطا پیور کی وتضعو بزیگی پیدا بکی کل ذات حمل هر حامل مور حملها خپل بچی وتر الناس سکارا وتبوین خلق سکارا نشا وما هم بسکارا نبوی دوی نشا ولكن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله سخت دی ومن الناس وبعض د خلقنا من هغه څوک دی یجادل فی الله چې جګړه کوي د الله تعالی په باره کې بغیر علم بغیر د دلیل نه ويتبعوا د تابعداري کوي ورپسې کېږي کله شیطان مرید په هر شیطان سرکشه پسې کتب علیه لکل شوی د پد باندې مقرر شوی د پد شیطان باندې انه شان د خبر داده من تولا او چا چې دوستی وکړه د سره فانه یضل فسيقنا دیو گمراه کوي دلرا ويهدي او خایبدتا لا را الى عذاب السعير د عذاب د ګرمو ويهدي د شي مانام کولې شي ويهدي بوزي بدلرا الى عذاب السعير عذاب د ګرم اورته یا ایها الناس خلقوا ان کنتم فی ریب کجرتا سو بشک من البعث د دوباره را پاتیدونا فإنا فسيقنا منغا خلقناکم پیدا کړی می تاسو من تراب د خورنا ثم من نطفه بیا د نطفینا ثم من علقه بیا د ویني د ټوټینا ثم من مزغه بیا د غوخه د ټوټینا مخلقه چې پوروي جوړ کړی شوی وي وغیر مخلقه نامکمل وي لا نوی پورا جوړ کړی شوی لنو بین لكم چې مونږ ښکار کو تاسو ته چې مونږ بیان کو تاسو ته ونقر فی الارحام مونږ زیور کو مونږ قرار ورکو پر رحم کې ما دمرا مقدار نشاو چې غواړو الی اجل مسمى تر دې وخت مقرره پوره ثم نخرجكم بیارا پیدا کو تاسو طفلا ما شومان ثم لتبلغوا اشدكم بیا چې ورسیږئ تاسو خپل طاقت ته دا 18 سال نواله د 13 کالو پورې دته اشد وي ځواني ومنکم وبعض استاسنا من غڅوک دی او توفا چې دی وفات شي ومنکم وبعض استاسنا من غڅوک دی رد چې واپس کړی شي الی ارذل العمر ډیر غرزیدلی عمر تا ډیر کمزوري عمر تا لیکای لا یعلم رد د پاره چې دی لیکای لا یعلم انجام دا شي لیکای لا یعلم انجام دا شي چې دی بیان نه پويږي من بعد علم پس د پوهینا شیا پېد شي وتر الارضات وینزم کا حامدتن مړه وچا فاذا فسبا وقت انزلنا عليه الماء جمع نازل کو پدې باندې او بو اهتزت دا تازه شي وربت دارو پړسيږي وانبتت دارا زرغون کې من کل زوج بهید د هر قسم تازه نه ذالک ادا بان الله پد سبب باندې چې الله تعالی هو الحق وغحق دی وانه او یقینا هغه یحیی الموتى ژوند کوي مړي وانه او یقینا هغه علی کل شیء قدیر پارشی باندې قادر دی طاقت والا دی وان الساعه او یقینا قیامت آتیتن راتلن کې لارې بنشتر شک فيها پدې کې وان الله یقینا الله تعالی یبعث راپور تب کې منغه څوک فل قبور چې په قبرونو کې ومن الناس وبعض د خلقنا منغه څوک دی یجادل فی الله چې جګړه کوي د الله تعالی په باره کې بغیر علم بغیر د دلیل نه ولا هدن او بغیر د هدایت نه ولا کتاب منیر او بغیر د روخانه کتاب نه بغیر د آسمانی کتاب نه
ثانی عطفه د ګرځون کی وی خپل سټ د کنایه در تکبر نه ثانی عطفه اړون کی وی د خپل ډډه تفسیر عثماني دغه معنا کوي د اړون کی وی خپل ډډه ثانی عطفه لاويا عنقه مورزا عن الإيمان مكذبا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن دیخ پل چٹتاوی لیضل جبلاری کی خلق عن سبیل اللہ دلاری دا اللہ تعالی نہ له فی الدنیا خزیون دد پارا پا دنیا کی رسوائی دا ونذیقه من بوچکو دتا یوم القیامت پورز دا قیامت عذاب الحریق عذاب دا سوزیدو ذالک دا دته ویل کیږي یقال له دته ویل کیږي ذالک دا بما په سبب داغه څخه قدمت یدا کا چې مخ کې لګري استاله سنو وان الله یقینا الله تعالی لیس نه بظلام للعبید ظلم کون کې پخپلو بندگانو باندې ومن الناس وبعض خلقنا من غزوک دی عبد الله چې عبادت کوي د الله تعالی علی حرف په یو طرف باندې په یو ډډه باندې په یو کناره باندې علی حرف علی وجه تجربه و شک و انتظار نعمت دی بس شک او په خپل یو تجربه دی یو طرف تزان ساتي فین صابه خیر فسکجر د تورسیږي خیر نعمت خوشحالی راحت سکون مالداری صحت عافیت غنیمت وغیرہ اطمئن نبی دے خوشحالی کی پاغے باندے د نبی علیہ السلام په دین بیا خوشاله وی وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أَوْ گجریدت ورسیږي تکلیف شدت سختی مرض مطلب دادے په جنگ کې زخم وغیرہ وغیرہ تاوان غربت ان قلب على وجهه د ګرځي په خپل مخ باندې رجع الى دينه الاول خپل مخکینی دین ته واپس کیږي خسر الدنيا والاخره تاوان شو د دنیا او د آخرت ذالک دا هو الخسران المبين دا لوی تاوان د ښکار تاوان دی یدعو درا بلی من دون اللہ بغیر دا اللہ تعالی نا ما غسو کو لا یضرو چی ضرر نشی رسولیدتا کدی عبادت پریگ دی وما او حقا لا ینفعو چی فیدہ نشی رسولیدتا کدی عبادتو کی ذالکا دا ہوا شان دا دی الضلال البعید گمراہی لرد دا حقنا گمراہی لرد د حقنا او د هدایتنا یدعو درا بلی لمن خامخا غڅو کو ضره چې دا غزرر اقرب من نفعه ډیر نږدې دی د فائدې نه ضرر د فائدې نه ډیر مخکې لبئس المولا ولبئس العشیر خامخا ډیر خراب سرپرست دی او خامخا ډیر خراب گاونډي دی ډیر خراب ملګری دی عشیر خلیل صاحب گاونڈی وغیرہ ان اللہ بشک اللہ تعالی یدخل الذین داخل یغ کسانا منو جیمان راولے دی وعملوا الصالحات نیک اعمال کړي دي چرته داخلي جنات باغونتا داس باغونتا تجری چی بهږي با من تحتها داغین لاندې الانهار ولنهرنا ان الله بشک الله تعالی يفعل کوي ما غا يريد چو غواړي منا جو کارا چې وي یظنو چې د ګمان کوي الله ينصره الله چې امداد بهونه کید د الله تعالی فليمدد فی الدنيا والآخرة په دنیا او په آخرت کې من کان یظن ان څوک چې دا ګمان کوي لن ينصره الله چې امداد دیونه کی الله پاک د نبی علیہ السلام نو کده د طاقت کیږي نو فلیمدد د دی واشي به سبب یې ورسه ال السماء اسمان ته ثم یقطع بیا دیال توخیږي او د امداد د کټ کی که طاقت د چا کیږي الله پاک فرمایي چې زه خو به خپل پیغمبر امداد کوم
کده چا طاقت کیږي جو اسمان ته دی روخیږي رسای مسای راواچي رودی خیږي ثم ليقطع بیا د امداد کټ کی او بیا دی وګوري چې د چل د مکر د کار څه فائدہ وکړه یو مطلب دا دی دویم مطلب دا دی چې من کان یظن ان لن ينصره الله د چا چې دا خیالي چې الله پاک دې د نبی علیہ السلام امدادونه کی ثم ليقطع بیا دی واچي بسبب رسائل الى السماء چت او بیا دی ورتزان درې مړای نه وتړي ثم ليقطع بیا دی رسای پری کی ځان دې زمکه در اخلاص کی فلینظر بیا دی وګوري حال یذهبن کید چې غصه سړه شو کنه دا دو مطلبونه ځکه سما چت تم ملکیږي او سما اسمان تم وي سما وریځ تم وي مختلف معنی لري سما هر من ما علاک فهو سما هر چې ستاله پاسه دی هغه ست اسمان ګوره جی منا څوک کانا چې وي د یظنو چې د ګمان کوي اند د خبرې لین سره الله چې امداد باون کی د الله تعالی په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې فلیمدد نو د دې وان شوی به سبب رسائل السماء اسمان ته یاد ثم ليقطع بیا د کټ کی دائم داد د نبی عليه الصلاه والسلام دویم څوک چې ګمان کوي چې امداد دیونه کې الله پاک د نبی عليه الصلاه والسلام په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې فلیمدد دی واجب به سبب رسائل السماء چت ثم ليقطع ځان دی وته وتړي ثم ليقطع بیا دی پریک کی فلینظر بیا دی وګوري حال یذهبن جاء لریکو کیدو د چل ما یغیظ هغه شی چې د غوسه کو د څه شي غوسه کو د نبی رسول الله امداد د الله تر طرفه وکذالک ودارنګ انزلنا من نازل کړه د قران آیات بینات نخیخ کار آیاتنا واضح د حلال او د حرام او د امر او د نهي وغيرها وان الله يهدي والله تعالی لا رحمن غچاته يريد چیرادو کی ان الذين بشکا کسانا منو چې مان راوړې دي والذین وغکسان هادو چې يهوديان دي والصابئين والصابئين دي بيدین دي صابئين د صابئون جمع بيدینه دا د فرقه و چې د هر دین نه وتی او چې د دوی نه وځو قوتو بل دین ته نو دوی به قد صواب مننا د زمونږ نه قوتو بيدینه شو نو د دوی نوم شول صابئين بيدینه والنصارى ونصارى امنو چې ایمان راوړې دي مؤمنان والذین وغکسن هادو چې يهوديان دي صاحب تورات د موسی علیہ الصلوۃ والسلام قوم جیوز والصابئین الصابئین والنصارى کرسچینز عیسایان والمجوس او د اور عبادت کوونکي مجوسیان عبادت الشمس والنيران د نور او د اور عبادت کوونکي والذین وغکسان اشرکو چې مشرکان دي ان الله بشک الله تعالی یفصل فیصله وکي بینهم پمن د دوی کې یوم القیامت پورز د قیامت باندې ان الله علی کل شیء شهید بشک الله تعالی پر یو شی باندې عالم دی علم ترای تانه د قتل ان الله یقینا الله تعالی یسجد سجده کوي له لپاره د الله تعالی من غڅو کو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي ومن غڅو کو فی الارض چې په زمکو کې دي والشمس والقمر والنور والسپوږمۍ والنجوم والجبال استور غرنا والشجر والدواب ونيوزن دسر وكثير من الناس ډېر د خلقنا ټول خلقنا وكثير نو ډېر حق علی العذاب ثابت شوه دې پاغي باندې عذاب واجب شوه دې پاغي باندې عذاب د جهنم کافرانو
ومن واغذو کو یهین الله جسپک کی دلر الله تعالی فما له نشتر د پاره د مکرم څوک عزت ورکونکې ان الله بشک الله تعالی يفعل ما يشاء کوي هغه کار چې غواړي سمعنا واطعنا غفرانك ربنا ولك سجده وکړه ان شاء الله هاذان دا دواړه ډلې خصمانی دو فرقې دي اختصموا فی ربهم چې مقابله کی په بار د خپل رب کې چې جنگيږي په بار د خپل رب کې یو په حق باندې دا بل په باطل ده فالذین فسق کسان کفروا چې کافران دي قطعت کټ بکړې شي لهم لپاره د دې ثيابن جامع من نار دورنا خلق یره د دې تان نرلا جوړه کټ کا الله پاک فرمایي د اور جامع ور لکټ کړې شي جوړې بکړې شي یصب ولا ولي کیږي با من فوقهم لپا من فوق رؤوسهم لپاسا پسرونو د دوی الحمیم گرم وبو الماء الحار یشیدل وبو یصهارو یصابو ویلی کوله کیږي با به پر سرا ما غافي بطونهم جردي په خېټو کې والجلود او سرمنی ولهم ولپاره د دوی مقام او پلکونه بوي من حدید د وسپنه ګرزونه بوي پلکونه بوي هتوړه مونګریا کلما کلا ارادو چې دوی غواړي یخرجوا منها چې دی وزي د جهنم نه من غم د وجه د غمنا اعيدوا فيها دوی به واپس کولای کیږي په جهنم کې وذوقوا او دوی ته ویل کیږي او یقال لهم وذوقوا او ویل کیږي به دوی ته چې وسکه عذاب الحریق عذاب د سوزیدو ان الله بشک الله تعالی يدخل الذين داخل یغ کسانو درا منو چې ایمان راوړل دي او عملو الصالحات او نیک اعمال کړی دي چرته داخله جنات بساتینا باغونو ته باغچو ته جنتونو ته تجری بیگی با من تحتها الانهار داغین لاندې ولی انهار الماء والخمر والعسل واللبن د پيو د وبو د غبینو د شرابو نهرونه بوي یحلون فی ادی دوا چولېږي په جنت کې من ساورا بنگړي من ذهب د سرو زرو ولؤلؤ او ملغلری ولباسو مو د دوی لباس فیا په جنت کې حریر د ریخم بوي وهدو الى الطيب من القول دوی ته هدایت کړل شوی دی په دنیا کې د پاکه خبرې وهدو الى صراط الحمید او دوی ته لار خودل شوی دا لار دا غزاد چې هغه محمود دی هغه ستایل شوی دی صفت له شوی دی ان الذين یقینا کسان کفروا چې کافران دي ويصدون ومن کوي خلق دران سبیل الله د لار د الله تعالی نه والمسجد الحرام الذي او دا هغه مسجد حرام نه جعلناه چې مونږ ګرځولې دي دا مسجد حرام للناس لپاره د خلق سواء العاكف فيه والبعد برابر دې پدې کې مقیم والبعد او بهر ناراتلون کې ومن واغذ کو یرید فی جرادو کی پدې کې به الحاد د فساد او بظلم بظلم سرا نذقه من بوڅکو دتا من عذاب الیم عذاب دردناک وَإِذَ وَرَيَاتْ كَاغَ وَقْتَ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ جِمُنْگَ زَوَرْ کو ابراہیم علیہ السلام تا مکان البیت زید بیت اللہ مکان البیت د کور زئی اللہ تشرک بی شیئن چې شریک مو جوړه و زما سره یې شی او طاهر بیت او پاک سات کور زما کعبه للطائفین لپاره د طواف کوونکو والقائمین او لپاره وسیدن کو پدے کے ورکع سجود لپاره د رکوع سجده کوونکو واذن فی الناس اعلان کا بخلق کے بالحج د حج یاتو کا دی براجتا تارے جارن پیادل والا کل ضامر نو پار او خبان دی یاتینا دی برازی من کل فجنا مقدار لری علاقینا دهر لری زینا رجالا مشاتن پیادل رجال د راجل جمع ده رجل خپیتو رجال معنا ده پیادل یعنی په خپو باندې راتون کی
د راجل جمع ده بل د رجل خپا دا غي جمع ده ارجل خپې او بل د رجل سړی دا غي جمع هم رجال راځي دلته کې دا د راجل جمع ده وعلى كل ضامر او پارا خوارا او خباندې وعلى كل ضامر پارا ماند او خباندې یاتینا راضی بدا خلق من كل فج عمیق دهر علاقه لرنا من طریق وعرض بعید دلری لارنا او دلری زمکنا بدا خلق راضی من كل فج عمیق زکه دا بیت الله د دنیا مرکز دی د دنیا منځ دی د دنیا سنټر دی دا ټوله دنیا د چاپیره پرته ده په یو لیول او د ټوله دنیا خلک دې ته رامخ کوي او د ټوله دنیا نه خلک د حج د پاره دې زی ته راځي او الله پاک دا یو مرکز خو دې دی مرکز مقرر کړی دی د ادب یو کتاب دی د عربي ادب نفحة العرب آئی کې یو خبر لیکلې ده د بیت الله خواته یو سړی د بل نه تاسو کوي څونه مزل دې کړي وي په خوا پیادل مزل وي هغه ورته ما درې میاشتې پیادل مسافت وکړ هغه ورته خاندلې دی ته خو د بیت الله گاونډي هغه پسې مخ را ګرځولې دی ولی تاسو نه مزل کوي ما 15 کاله 15 کاله د حج د پاره ما پیادل مسافتو نو یقینا بیت الله چې دی دا د شاعر الله نه دی د الله د دین لوی نه خدا او یو داسې سنټر دی داسې مرکز دی په دنیا کې داسې مرکز بل ځای نشته او الله وته مرکز ویلی دی واذن فی الناس بالحج ګورجی یاتین من کل فج عامر لیشهدوا د دې لپاره چې دوی حاضر شي منافع لهم خپل فائدو ته ويذكروا او دوی یاد کی اسم الله نوم د الله تعالی فی ایام معلومات پورز معلومو کی علامه پاغت باندې رزقهم چې ورګړي دي دوی ته من بهیمت الانعام بے زبانه څرونه فکلوا فسخروا تاسو منا ددینا واطعموا خروي البائس تکلیف ولا تا الفقير محتاج ته ثم ليقضوا بیاد پورا کی دوی ثم ليقضوا بیاد لری کی دوی تفسهم خیر خپل احرام نه کلوږي وليوفوا پورا دی کی دوی نذورهم نذر نخپل مناسک د حج احکام او ارکان د حج وليطوفوا دوی دی طواف کی بالبيت العتیق د کور په خوانینا ذالک ادا ومن يعظم ذوقی لوی غنی حرمات الله عزتنا د الله تعالی څوک چې تعظیم کوي د عزتونو د الله تعالی فهو خير له فدادر غره دی د پاره د عند ربي پنځ درب د وحلت لكم الانعام حلال کړی شوی د ستاسو د پاره څاروي الا ما مگر غیتلا علیکم جلسته کیږي بتا سبحان فجتنبوا الرجس من الاوثان فزان بچکه د پلیتینا من الاوثان د بوتانو پلیتی وجتنبوا زانو ساته قول الزور د وینا د دروغونه حنفاء سیدت تلون کی جوړ شه کونو مسلمین مخلصین بالتلبیه والحج لله الا فرض الله تعالی غیر مشرکین به جنه تاسو شریک جوړون کی د الله سره و من یشرک بالله چاج شریک جوړ کو د الله تعالی سره فکانما فس گویا کی خر را دی راو غرزیدو من السماء د اسمان
فتخطفه الطير فستخطو دلر مرغان او تهوي به الريح يا وغرزو دلر هوا في مكان سحيق پلری ازمککی پلری زائکی ذالک دا ومن وغزو کو يعظم چې د تعظیم کی دی اوچت غنی شعائر الله نخد الله تعالی فإنا فسقنا دا من تقوى القلوب د تقوا د زړونو دا لکم لپاره استاسو فیا پدې کې منافع او فائدې دي الى اجل مسمى تر دې وخت مقرره پوره ثم محلها بیا حلال ولددي ذبح كولددي يا محلها رسد الددي الى البيت العتيق قرب اخوانته ولكل امه نو دار یو امت د پارا د مسلمانانو نا جعلنا من غرزول د من سکن قربانی لیذکر اسم الله چې دوی یاد کینم د الله تعالی علامه پاغه سور رزقهم چې ورکړي دي دوی ته الله تعالی من بهیمتنا نامي بے زبان سروي فإلهكم إله واحد فاسمعبود ستاسو معبود یو دے بغیر د بچینا او بغیر د شریکنا فله اسلمون د الله تعالی د پاره تابعدار شی او بشیر المخبتین او زیر ورکا جزی کون کو تا الذين كسان اذا ذكر الله کله یاد کړی الله تعالی وجلت قلوبهم یریږي زړونه د دوی والصابرین او دوی صبر کون کی دي وبشر الصابرين ايضا بالجنه ودقرنگ زیر اور کا صبر کا ان کو تد جنت صبر کا ان کی علامہ پاغت صحابہم چرسی کی دیتا والمقیم الصلاة وقائم ان کی دمانز دی وبشر المقیمین للصلاة وزیر اور کا قائم ان کو دمانز تا ومما رزقناهم ينفقون او داغنا چې موږ دوی ته ورکړې دي خرج کړي د الله تعالی په لار کې والبدنا غټ ساروي د قربانې ساروي د حج ساروي جعلنا منگر زولې دې لرا لكم لپارستاسو من شعائر الله د خود دین د الله تعالی نه لکم لپارستاسو فیا پدې کې خیر دې یعنی ثواب دې اجر دې خسته بدل د فذكر اسم الله علیها یاد وینم د الله تعالی پاغي باندې د ذبح په وخت کې بسم الله الله اکبر کوای صواف چکل ولاړوي فاذا فسپا وخت کی وجبت چراو غرزی کی جنوب وا پر ډډو باندې یا چې ارتاوشي ډډه د دوی طرفونه د دوی فکلوا فسخروا من عادتنا واطعم القانع والخروي صابرتا والمعتر او بقرارتا غریبانانو کې دوه قسمه خلک یو هغه چې هغه خپل محتاجی چاته نه ښکارا کوي او بل هغه چې هغه سوال کوي الله پاک فرمایي دواړو ته ورکوي کذالک دارنګ سخرنا مون تابعدار کړی دي دالکم لپارستاسو لعلکم دې د پاره چې تاسو تشکرون شکر ادا کړئ لینال الله هرگز نرسیږي الله تعالی تعالی هم واخذ دې ولا دماءها او نویني دې ولکن يناله التقوى منکم لیکن رسیږي الله تعالی د تقوا تاسو نه دور جاهلیت کې وای کله چې سروي حلال کړل بیا د بیت الله چې دین دا په وینو باندې رنگ بنگ کو د سروي د قربانې په وینو باندې الله پاک فرمایي چې دغه ته ضرورت نشته تقوا پکار ده نیت خالص کړي کلمه وای کذالک دارنګ سخرا تابعدار کړی دي دالکم لپارستاسو لتکبر الله چې تاسو لوی بیان کړي د الله پاک علامه دا کوم څه چې هدایت کړی د تاسو ته بشیر المحسنین او زیر ورکا نیکانو ته ان الله بشک الله تعالی یدافع دفاع کوي عن الذين امنوا دا خلق ور طرف چې مؤمنان دي ان الله بشک الله تعالی لا يحب نخوخوي كل خوان نار خیانتګر کفور ناشکر او دین للذین اجازت کړه شوی دی هغه کسانو ته یقاتلون چې دوی سره جنگ کولې کیږي بیان هم ظلمو په دې سبب چې یقینا دوی مظلومان دي وان الله یقینا الله تعالی علی نصرهم د دوی په امداد باندې لقدیر خامخ قادر دی طاقت والا دی
الذين کسان اخرجوا چې وستل شوی دي من دیارهم د خپل کورونو بغیر حق بنا حق باندې الا ان صرف په دې خبره یقولو چې دوی وای ربنا الله زموږ رب الله تعالی دی ولولا دفع الله الناس او کجر نو دفع کول د الله تعالی خلق لرا بعضهم ببعض بعض په بعض باندې لهدمت صوامع نوران شوی بوي صوامع ګرجید راهبانو ګرجید نصاراو وبيع او کنیسه د يهوديانو وصلوات او عبادتگاه د مجوسیانو ومساجد و جمعتنا د مسلمانانو یذکر فیها چې یاد ولېږي په دې کې اسم الله نوم د الله تعالی کثیرا ډېر ولا ينصرن الله او خامخا یقینا امداد بو کې الله تعالی من داغه چا ينصره چې هغه امداد کوي د دین د الله تعالی ينصر دینه ان الله بشک الله تعالی لقوی خامخا طاقتور دی عزیز غالب دی الذين خلقوا مكناهم في الارض كجر منغا طاقت ورکو دوی تا پزمکه کې اقام الصلاه قائمي منز واتوا الزکات ورکوي زکات وامروا حکم کوي بالمعروف دنه کوي او نه من کوي خلق لرا عن المنکر د حرامنا ولله عاقبه الامور او د الله تعالی د پاره د انجام د ټولو کارونو وَإِن يُكَذِّبُوكَ أَوْ كَجِرِ دوی دروغجن گنی تا فقد كذبت قبلهم فسيقينا دروغجن گنی دی نسبت د دروغ کړه د مخ کې د دوینا قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام وعاد و عادیانو قوم د هود علیہ السلام و ثمود و ثمودیانو قوم د صالح علیہ السلام وقوم ابراهيم قوم د ابراهيم عليه السلام وقوم لوط قوم د لوط عليه السلام واصحاب مدين وسيدن کې د مدين قوم د شعيب عليه السلام وكذب موسى او دروغجن ګڼل شوی او موسی عليه السلام د قبطیانو د طرفه د فرعونانو د طرفه فعملیتو فسما مهلت ورکو للکافرین کافرانو تا ثم اخذتهم بیامیونی والدوی فکیف کان نکیر فسرنگی و عذاب زما یا انکار زمان انکارو کنو چنگو فکای من قریت فدیر کلی دی اهلکنا چی منگا لگڑی دی دی لرا وحی ظالمتن حال دا دی چی دوی ظالمانی فیافز دا ظالمانی یعنی کافری فیا فزدا کلی خاویت ناغور زیدلی دی علی عروشیا پخپلو چتنو باندے و بیرم معطلتن کوہی دی شاڑ پرات دی متروکتم بموت اہلها خلق مردینو دا پر خود شوی دی خلق دیریگی نزدین ورزی و قصر مشید محلات مضبوط دی بنگلے محکمی دی افلم یسیرو ایدوی نگد دی گرزی دلی فی الارض پزمکہ کے فتکون لهم قلوب چی دی زلونوی یاقلون بها چی دوی عقل لرلی سوچی کولی پاغی آوازانون یا غگونوی یسمعون بها چی اوریدلی کولی پاغی دا حق و دا ہدایت فا انا فس خبر داد لا تعمل بصوارو نړندګي سترګې د نظرنا ولکن تعمل قلوب التي في الصدور لیکن نړندګي غزلونه چې په سینو کې دي د سترګړونواله نه دی بلکې دا د زړونواله دی ويستعجلونك بالعذاب دوی زر غوالستانه عذاب دوی تاده سره غوالستانه عذاب دروازه ولن يخلف الله وعده ويرجز مخالفت نکي الله تعالی د خپل وعده وان يوما يقينا يورز عند ربك استاد رب نسبان دي كالف سنه پشاند 1000 سال دا مما تعدون دا غنا چې تاسو شماره من سنه الدنيا د کلونو د دنیا نه بل ځکه الله پاک فرمایي چې 50000 سال د قیامت ورځ دلته فرمایي چې 1000 او حدیث مبارک کې راځي چې د قیامت روز بدون ای لکه د سحر 2 رکعات سنت چې خلق کوي
انسان پورې خبره ده، عمل پورې خبره ده. ټیک ده کنه؟ که د خوشبوې په دکان کې ته کېنې نو یو ګنټه دوه کېناسته ګران کار نه دی. خو که څوک درته کډر کولو کی سر ته لري کی چې په دې کې یو 10 منټه کېنم لکه ګران خبره. نو یو سړی د خوشبوې په دکان کې ناست دی 2 غنټې او بل سړی د ګندګۍ په کډر کې ناست دی 2 غنټې. نو ټیم خو یو شان دی، یو شان دواړه ژوندي سړي دي. خو لیکن دا یو به وایي چې زما دا ځای ښه دی او دا بل به وایي چې الله دې امان راکړي چې بیا مې خدای دې ځای ته رانولي. زه اکثر مثال ورکوم د قیامت د ورځې. د قیامت ورځ 50,000 سال ده، 1,000 سال ده که 2 منټه ده. د جمعې اوږده شپه یې اوږده او 3 کمرې خالی کا او 3 کسان پکې بند کا. په دې اولنې کمره کې د سړی ته خوراک هم کېده، ګرمې بوم ورکا، فوم، بستره، هیټر چې څومره سہولیات دي دا ورکا. دیوم شپه تیری او د دویمه کمره چې دنو په دې سور جمی کې او په یخنۍ کې دې کې سړی بند کا، خو بستره تیم لري کا او بالغ ولم مو ورکوا، کارپټ تیم چوت کا، په سیمټو یې سملو. او د دریمه کمره چې دنو په دې کې سړی بند کا، خو ورسره ژوند کا، یخ به په مواچو. نو چې سهار تراشي او دا یو دا کمره کولو کې دنه تاسو کې چې وخت څنګه تیر شونه، دا چې فوم مو ته پروت دی، بستر پرته ده، هیټر پروت دی، خوب کړه دی، شپه څونه وا نه دی بوې چې مړه 15 منټه وا 10 منټه شپه پوښې په نه من خوب دی کړه دی بچیا بالکل برابر یم. او دا دویم چې دینو کده پسې ورننه وته نو یا به ژوندۍ یا به مړی. او که ژوندۍ او تاسو دې ته کو چې وخت څنګه تیر شونه دی با داغه طرف کنزل کوي او صحیح جواب بنور کوي چې زه خو تبا شوی. او دا درېمه کمره کې چې سړی بند دی نو هغه خو به بیخي خطر. د قیامت مثال داسې دی. د مسلمان د پاره سہولت دی، د یو فاسق فاجر د پاره مصیبت دی، او د یو کافر د پاره بیا لوی عذاب دی. نو الله پاک فرمایي چې 1000 سال ورځ ده، فرمایي 50,000. دا د انسان د عمل پورې خبره ده. ګوره جی لکه مثال په تور 2 کسان دي، دواړه زی په خبر ته بټخیل نه روان دي. خدا یو په گاڑی کې ناس دی، په خپل موټر کې ناس دی، ویسی ورته لګیدلې دی، سہولت ورته شته دی، دا بل پیادل روان دی. دواړو ته تا ټارګټ ورکړی دی چې پېښور ته به او پیادل لا روان څه کې یو من پیټه دی ولوم ورکړی چې دا مړه اولادات څه کې لاخپی ابلم دی، اولادات څه کې بربنم دی، او دا څه کې چې د شاته نه بلاد را باندې کړم دی وهم. نو دا خو یو شان سفر نه دی. د قیامت مثال دغه دی. کافر ته ګرمیم ده، وهلم دی، د ګناهونو بوجم دی، د فرشتو گزارونم دی، رټنم ده، تپم دی، مصیبتونه دي، عذابونه دي، تکلیفونه دي. او د مسلمان د پاره د عرش سورې دی، د نبی علیہ السلام پلاس د حوض کوثر وبدي، سہولت دی، بشارت دی، زیره دی. لکه ته 2 کسانو ته وی چې ورشه دې تانه پورې، خو دې یو ته وی چې ستا پانسی ده هغه له ورشه، او دې بل ته وی چې ستا نوکری شوی غټ افسر لګیدلې هغه له ورشه. نو دې دواړو ته خو یو شان نه دي. د قیامت مثال داسې. ګوره جی الله تعالی فرمایي
وَإِنَّ يَوْمًا أَوْ يَقِينًا يَوْرَزْ عِنْدَ رَبِّكَ پنیز دربستا کالف سنتن پشاند 1000 سال دا مما داغنا تعدون چې تاسو شماره د دنیا کلونه وکای من قريه نو ډیر کلی عمله ما مهلت ورکړه د لها دیتا وهي ظالمه نو دا ظالمانو کافرانو ثم اخذتها بيمين ولد دی لرا و الی المصير زما طرف ته واپس ده راګرځیدل دي قلت وای نبی علیہ السلام یا ایها الناس خلقوا انما خبرنا ده بلکې دا انا لكم نذير مبين زستاسو د پرخ کار يرون کيما فالذین فسق کسانا منو چیمان راولې دی او عامل الصالحات او نیک اعمال کړي دي لهم لپاره د دوی مغفرت بخنه ده ورزق کریم او رزق د عزت والا دی والذین وغکسان سعوا فی آیاتنا چې دوی محنت کړي زمون پایاتونو کې معاجزین د عاجز کولو د پاره د کمزوري کولو د پاره اراده داوا چې د آیاتونو کمزوري کی اولئک دا خلق اصحاب الجحیم خاوندان د جهنم دی وما ارسلنا من ندلګلی من قبلک مخکستانا من رسول هیڅ یو رسول ولا نبی نو نه یو پیغمبر یو نبی الا اذا تمنا مگر کله بچا قرات وی القى الشیطان فی امنیته اور زول و شیطان خپل आवाज په منځ د قرات ددکی فینسخ الله فختم بکو الله تعالی ما غایلق الشیطان چې غرزولې بو شیطان ثم يحكم الله آیاتی بیا محکم کو الله تعالی خپل آیتونه دا مشکل آیت ده تفسیر موقع نشته البته کڅوک غواړي قتل تفسیر عثماني علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دلته ډېر دلچسپ مفصل مفسر اوضح او صفا بیان کړی دی ډېر زبردست بهترین تفسیری لیکلی دی فمن شاء فلیراجعه پدې کې بیا ضعیف اقوالم دي هغه هم جدا کړی دي او صحیح دی هغه هم ذکر کړی دي فینسخ الله فختم بک الله تعالی ما یلقي الشیطان وغچ غرزولی بو شیطان ثم يحكم الله آیاته بیا محکم کړل الله تعالی خپل آیاتنا والله علیم حکیم الله تعالی علم او حکمت والا دی ليجعل عادل پانچ وګرځي الله تعالی ما غیلقي الشیطان چې غرزولی د شیطان فتنه بلیه امتحان الذين لا پارا دا خلق فی قلوبهم چې داغي پزړونو کې مرضون بیماری ده والقاسیه قلوبهم وغ خلق چې سخت دي د زړونو او ان الظالمین او یقینا ظالمان لفی شقاق بعید خامخا په اختلاف لري کې د حق او هدایتنا وليعلم الذين ورد د پارا چې ښکار کې الله تعالی کسانو تل علم چې ورکړل شوی دی ورته علم انه الحق اوليعلم الذين اور دې لپاره چې خبر شي هغه کسان پوه شي هغه کسان وتل علم چې ورکړل شوی دی ورته علم انه الحق چې یقینا دا حق دی سچ دی مې رب کا استاد رب د طرفه فيؤمنوا به فذو ایمان وروړي په فتخبت له قلوبهم فعجز شدید د پاره ازلونه د دوی فتخبت له ګوره چې قبول کی وَإِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهَ تَعَالَى لَهَادِ الَّذِينَ خَامَخَا هدایت کوونکي دی هغه کسانو ته امنو چې مؤمنان دي د څه هدایت به ورته کوي الی صراط مستقیم د نیغې لارې ولا يزال الذين كفروا همیشه به هغه کسان چې کافران دي په څه کې به فی مریه منه په شک کې به د قران نه حتی تر دې تات یوم الساعه جراب شي ته قیامت بغتتن اچانک او یاتیهم یا براشد وی ته عذاب یوم عقیم عذاب د ورځې سپیره د دوی په حق کې بس پیری عذاب د ورځې شانډې الملک اختیار الملک بادشاہی الملک فیصلہ
الملک حکومت الملک ملکیت یومئذ الپدغرز لله لپاره د الله تعالی وي یحکم بینهم فیصله وکړي الله تعالی د دوی په منځ کې په منځ د مؤمنانو کافرانو کې تفصیلی دا ده فا تفسیریه فالذین فسق کسان امنوا چې مؤمنان دي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کړي دي فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې بوي والذین وغکسان کفروا چې کافران دي وکذبوا نسبت د دروغ کړي دي بیا آیاتنا زمونږ آیاتونو ته فاولئک فصدا خلق لهم لپاره د دوی عذاب موین عذاب سپکون کې دي والذین وغکسان هاجروا چې هجرت کړي دي فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې ثم قتلوا بیا قتل کړي شوی دي او ماتوا یا مړ دي په خپل وفات باندې لا يرزقنهم خامخ رزق باور کې دوی ته الله تعالی رزقا حسنا رزق خيستا وان الله يقينا الله تعالی له خير الرازقين خامخ ډېر غوړ رزق ورکوونکی لا يدخلنهم خامخ یقینا داخل بکی الله تعالی دوی مدخلن د داخله دو داس زیتا يرضونه چې دوی با خو خوي د غزیلرا یعنی جنت وان الله یقینا الله تعالی علیم حلیم خامخا ډیر عالم دی صابر دی ذالک دا ومن عاقبت څوک چې سختی وکي بمثل ما په مقدار داغه عوقب به چې د سره سختی کړې شوې ده ثم بغي عليه بیا ظلم کړې شو په د باندې لا ينصرنه الله خامخا یقینا امداد به وکي د الله تعالی د دې مظلوم امداد به وکي وان الله یقینا الله تعالی العفو خامخا معافی کون کې غفور بخون کې ذالک دا بان الله په دې سبب باندې چې الله تعالی یولج الليل فی النهار داخل وی الله تعالی الليل شپه فی النهار پورز کې ویولج النهار فی الليل داخل وی الله تعالی ورځ بشپه کې وان الله نو کله ورځ وکړه شی او کله شپه وان الله یقینا الله تعالی سمیع بصیر اوریدن کې دی اولیدن کې دی ذالک دا بان الله په دې سبب چې یقینا الله تعالی هو الحق وحق دی سچ دی رښتیا دی وان ما یقینا هغه يدعونا چې دوی بندگی کوي من دونه بغیر د الله تعالی نه هو الباطل هغه باطل دی ختم دی برباد دی تباہ دی کمزوری دی وان الله یقینا الله تعالی هو هغه العلی الکبیر اوچت دی او لوی دی العلی اوچت دی په اعتبار د شان سره الکبیر لوی دی په اعتبار د بادشاہي سره علی الکبیر علم ترایت ندی کتلی ان الله یقینا الله تعالی انزل نازل وی من السماء د اسمان نامانو مطرن باران فتصبح الارض فسوگرزی گزمکا شیزمکا مخضرات کشنا ان الله بشک الله تعالی لطیف بارک بین دے خبر خبردار دے لطیف عالم دے پټو چیزونو باندې په باریکو اشیاء باندې خبردار دے له ما فی السماوات و ما فی الارض اذا الله د پاره هغه دي چې په اسمانونو کې دي او هغه دي چې په ځمکو کې دي وان الله یقینا الله تعالی له الغنی الحمید خامخا به حاجت د استایل شوی دی علم ترایتا ندی کتلی ان الله یقینا الله تعالی سخر لكم تابدار کړی دي تاسو د پاره ما فی الارض هغه چې په ځمکه کې دي من الشجر والدواب چاروی او ونی بوټي والفلک او کشته تابعدار کړی د کشته وسخر الفلک تجری چلیږي فی البحر په سمندر کې بیا امر د الله تعالی په حکم سره باذنی د الله په اجازه د الله په اراده د الله په حکم د الله په غوښته ويمسك السماء ورټین کړه د الله تعالی اسمان ان تقع على الارض چراون غرزيږي پزمکه باندې
الا باذنی مگر په حکم د الله تعالی سره ان الله بشک الله تعالی بالناس په خلق باندې لرؤوف الرحیم خامخ مینده مهربان دی وهو الذي والله تعالی غذات دی احیاکم چې ژوند درکې تاسو ته احیاکم ثم یمیتکم بیا بمړکی الله تعالی تاسو صغارن او کبارن یا واړو یا لوی ثم یحییکم بیا برا ژوندۍ کی الله تعالی تاسو للبعث بعد الموت قیامت کې ان الانسان لکفور یقینا انسان کافر خامخا ډیر ناشکر دی لکل امت دار یو امت د پارا جعلنا منگر زولدا من سکن طریقه د عبادت هم ناسکو دوی چلیدون کې پاغه فلا ينازعنك فی الامر نو جګړه دې دوی جوړن کیستا سره په کار کې ودو په کار توحید کې د دین په خبره کې د دین په معاملې کې خا ودو الی ربک ورابل خلق د خپل رب طرف ته انک لعلى هدى مستقیم یقینا ته پسیدا هدایت باندې علی دین قائم وان جادلوک او گجر دوی جګړه کې استا سره فقل فاستوا یا نبی علیہ السلام الله علم والله تعالی عالم دی بما تعملون استاسو په عملونو الله يحكم والله تعالی به فیصله کوي بینکم پمن استاسو کې یوم القیامت پورز د قیامت فيما پاغزګي کنتم جوای تاسو فيه پای کې تختلفون اختلاف کوونکی علم تعلم ایتن علم ان الله یقینا الله تعالی علم علم د ما پاغت فی السماء چې پاسمان کې دی ول ارض پزمکه کې دی ان ذالک فی کتاب یقینا درس په لوح محفوظ کې دی ان ذالک علی الله یسیر یقینا دا کار په الله تعالی باندې آسان دی و یعبدون من دون الله ما او دوی بندگی کی بغیر د الله نه ما داغه سلام ينزل چې نه نازل کړي الله پاک به باغه سلطان دلیل په عبادت داغه باندې سلطان دلیل وما ليس او نشتري لهم لپاره د دوی به په دې باندې علم دلیل علم پوها او دلیل وما للظالمين من نصير ونجنبوي لپاره د ظالمانو لپاره د مشرکانو من نصير څوک امدادي وإذا پاغه وخت کې تطلع چول واستشي عليهم په دوی آیاتنا زمونږ آیاتنا بینات نخکارات تعریف او تب پیجنې فی وجوه الذين بمخون دا کسانو کې کفرو چې کافران دي المنکر انکار یا بدګنل یکادونا دوی نزدی ویستونا چه حملو که بالذین پاغ خلقو یتلو علیهم آیاتنا جلولی پا دوی بانده زمونگ آیاتنا قلتو وای نبی علیہ السلام افو نبیوکم ایزو خیمتاسو تا بشر من ذالکم دیر خراب شید دینا النار اور دے وعدها وعد کرده دے اور اللہ پاک الذين داغ خلق سرا كفروا چې کافران دي وبئس المصير او ډېر خراب زید وسیدو د جهنم یا ایها الناس اے خلقو ضرب مثل بیان ولکیږي یو مثال فاستمعوا له وکید دیتا ان الذين يقينون غكسان الله پاک فرمایي چې دا څومره د باطلو خدایانو تاسو بندگی کوي دوی مچ نشي پیدا کولای مچ دا تمام جاندار او بیجان چې راوځي یو مچ نشي جوړولای دا خو کمزوري ده ګوره امثله خو د قران یو مستقل مضمون دی کنه مثال کې هډیر فصاحت او بلاغت او بیا د قران امثله چې الله ورکه هډیر عجیب خو بیا الله پاک فرمایي چې دا لا پرېږي د مچ جوړول هډیر لوی خبره ده د دین زیاته کمزوري پکې بل ده چې کوم مچ پکینی
او تاسو په خپل بوتانو باندې خوشبوئی لګوي مچ کینی او د دې بوت نه په خپل خوله کې یا په خپل پنجو کې خوشبوئی چوته کې ویسي نو دا بوت د دې مچ نه خپل خوشبوئی نشي راغسته یعنی د مچ نه کمزور دی لہذا لکه تاسو بندگی ولې کوي بیا کفار اعتراضونه چې دا قرآن دی په دې کې د ماشي او د مچ تذکرہ ده الله پاک فرمایي ان الله لا یستحیی ای یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها هغه چې آیت چې الله پاک نازل کړی دی اول سپاره کې نو هغه دی آیت د نزول نفس چې کافر وبکم اعتراض کو دا په جواب کې بیا هغه آیت راغله ده ضرب مثلا بیان ولکیږي او مثال فاستمعوا له وقې د دیتا ان الذين يقيننا كسان تدعون جتاسو بندگی کوي من دون الله بغیر د الله پاک نه لا يخلقوا ذبابا طير غز نشي پیدا کوله مچ ولا بجتمعوا له لو وسلیه ده اگر کدوی اتفاق کی لپاره د مچ دا عابد او معبود چې ټول ډرایویزیشن هم نشي جوړوله خدا پرېږي د دویم مورا وای یسلبهم الذباب شیئا او کجری و تختوی د دې بوتانو نه الذباب مچ شیئا معمولی شی تنوین برای تقلیل معمولی شی لا یستنقذوه منه دوی نشي را خلاصوله منه د دې مچنا ضعف الطالب والمطلوب کمزور دے طلب کونکي او طلب کړی شوی الصنم والذباب یا العابد والمعبود دواړه کمزوري دي عبادت کونکي هم کمزور دي کافر او غابوت هم کمزور دي او یا مچم کمزور دي او بوتم کمزور دي دواړه کمزوري دي ما قدر الله دوی عظمتن کو د الله ما قدر الله دوی عزتن کو د الله دوی لوی و نه غنو الله تعالی حق قدرې څنګه چې د الله د لوی غنلو حق ده د يهودو په باره کې نازل دي څلور خبرې به دوی کولې یو به داوی وی عزیر ابن الله عزیر علیہ السلام د الله زوی دی دویم به وی ان الله فقیر ونحن اغنیا الله پاک غریب دی موږ مالدار یو دریم بيداوی ید الله مغلوله لاس د الله پاک تړلې شوی دی څلورم بوي ان الله استراح بعد ما فرغ من خلق السماوات والارض نعوذ بالله وی الله پاک چې کله زمکه اسمانونه جوړ کړل نو داغه نه پس بیا آرام او کوستړی شوی دا د يهودو چې دینو غلطه خبره وي وما قدر الله حق قدره ګورجی ما قدر الله دوی لوی و نه غنو الله حق قدرې څنګه چې د الله د لوی غنلو حق ده او بل ځای کې څه فرمایي وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى ونور ان الله بشک الله تعالی قوی عزیز خامغه طاقت ور ده په خپل دشمنانو باندې عزیز غالب ده الله والله تعالی یصطفی غورکوي من الملائکه د فرشتون رسول لګل شوی ومن الناس او د خلقنا لګل شوی پیغمبران ان الله سميع بصير یقینا الله تعالی ډیر زیات اوریدونکو دی پورا اوریدونکو دی او پورا لیدونکو دی یعلم عالم د ما پاغه سو بین ایدیم چې د دوی نه مخه ته دی و ما پاغه سو خلفهم چې د دوی نه رست دی ویل الله والله تعالی ته ترجع الامور پیش بکړي شټول کارونه یا ایو الذین آمنوا ایدیمان خاوندانو ارکعوا رکوع کئ واسجدوا سجدو کئ وعبدوا ربکم و بندگیو کئ د خپل رب وفعلوا الخير و نیک کارو کئ لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ وجاهدوا وجنگیږي فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې حق جهادی لکه څنګه چې د جهاد حق ده
هو جتباکم دغ الله تعالی تاسو غوړه کړی وما جعل علیکم فی الدین من حرج او نه د ګرځول په تاسو باندې په دین کې څه تنګي ملت ابيکم دین د پلان تاسو د ابراهیم علی السلام دی هو دغ الله تعالی سماکم المسلمین من قبل نو می در کړه تاسو ته د مسلمانانو من قبل مخکې د دینا من قبل هذا القرآن وفي هذا وپدی قرآن کې ليكون الرسول شهيدا عليكم چې نبی رسول الله والسلام شي شهیدن گواه علیکم پتا سباندې وتكونوا تاسو شهدا گواهان علی الناس په خلق باندې فاقیموا الصلاة فس قائم و منذ وآتوا الزکاة ورکوي زکات واعتصموا منګولې ولګوي بالله په دین د الله په قران د الله په قانون د الله تعالی هو مولاکم دغه الله تعالی ستاسو امدادي دي فنعم المولا ونعم النصير نو ډېر خاص سرپرست دی الله تعالی او ډېر ښه امدادي دی الله تعالی